رحیم آج اسپیکر اسد صاحب کی زیر صدارت خیبر پختونخوا اور خصوصاً ملاکنڈ ڈویژن کے ایم این ایس کو بلا کے ان کے جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی. میں سب سے پہلے اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو سی پیک کے مغربی روٹ کا ایک دعویٰ تھا، وعدہ تھا، وہ حقیقت میں بدل گیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جو سی پیک کے مغربی روٹ جو کچھ لاکھ ہے اس کے اوپر کام کا آغاز ہو گیا ہے. امیٹ کے اوپر، خزدار بسیمہ کے اوپر اس کا بھی آغاز ہو گیا. لیکن جو ہمارے خیبر پختونخوا کے منصوبے بنتے ہیں، جو کہ ہمارا جب ہم اپوزیشن میں تھے بڑا مطالبہ تھا کہ اس کو سی پیک میں شامل کیا جائے تاکہ محروم علاقے کی ترقی اور خوشحالی کی طرف وہ بھی بڑھ سکے. تو جو JWG میں منظوری ہوئی اور JCC سے جو پہلے منٹس تیار ہوتے ہیں اس میں گلگت بلتستان چترال اور در موٹر وے اور پھر اس کے ساتھ سوات موٹر وے پشاور ڈی خان اس کی منظوری ہو چکی ہے. اور منڈے کو انشاءاللہ ہمارا CDWP سے در موٹر وے جو ہے اس کی اپروول ہو جائے گی اور پھر اگلے ہفتے اس کی ایکنک ہوگی اور ایکنک کی منظوری کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آغاز کریں گے. اسی طرح ہم سوات موٹر وے کا بھی اسی سال آغاز کر لیں گے اور چترال گلگت بلتستان کو PSDP میں اگلے جو جون میں بجٹ آ رہے ہیں اس میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں. تو میں اس علاقے کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج تمام MNS کو یہاں پہ بلایا گیا. ہم چائنیز حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے JCC سے جو پہلے ان کے طریقہ کار جو ہے منٹس تیار ہوتے ہیں اس میں اس کو ریفلیکٹ کیا اور یہ ایک حقیقت بن گیا. در موٹر وے کا کبھی سوچ بھی نہیں تھی، کبھی کسی نے اس کے اوپر سوچا بھی نہیں تھا. آج ہم یہاں تک پہنچے کہ انشاءاللہ منڈے کو اس کی فائنل اپروول ہوگی اور پھر ہم اس کو گراؤنڈ پہ اس پروجیکٹ کا آغاز کریں گے. میں اس معاملے میں رسید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے بہت افیکٹولی جو ہے نا جو لوکل خاص کر سی پیک کا جو ایک پرانا مطالبہ تھا کہ یہ مغربی روٹ کو جو ہے نا یہ لنک کیا جائے، جو خاص کر جو ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، جو ملاکنڈ ڈویژن ہے، پشاور اور پھر DI خان، اس کا بنیادی کنسیپٹ اپروو ہو گیا، اس کے کام بھی شروع ہو گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس حکومت میں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. میں دیر کے عوام کو، ملاکنڈ کے عوام اور خاص کر خیبر پختونخوا کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ نیا ترقی کا دور شروع ہوگا اور اس سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ آئے گی، روزگار کے موقع پیدا ہو جائیں گے. ہمارے پاس MNA صاحبان جو ہمارے دیر کے، ملاکنڈ کے، وہ بھی بہت میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس میں بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. لٹون ناول ز د خپل دیر خلکو ته مبارکباد پیش کوم. نن زمونږ د دیر موټر وے په حواله سره کم چې اخرنی مراحل کې دی په هغې حواله سره باندې په سپیکر چیمبر کې یو پارلیمنٹ هاوس کې یو ډیټیل بریفنګ وشو. زمونږ د دیر لوور او دیر اپر MNS صاحبان هم موجود وو. په دې موټر وے باندې زه تاسو د دیر خلکو ته لکوټې بریفنګ درکول غواړم. د ټول ناولنې غټه زمونږ مطالبه چې کوم وه د دیر د خلکو، زمونږ د ملاکنډ ډویژن د خلکو، بلکې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان چې کوم پښتانه دي د هغو د ټول نه غټه مطالبه دا وه چې کله سی پیک جوړېدو نو زمونږ بلوچستان چې زمونږ کم پښتني علاقې دي او زمونږ خیبر پختونخوا مکمل طور دا اگنور شوي او دا د سی پیک حصہ نه وه ګڼلی شوي. ظاهره خبر دا وعدې دعوې په دې حواله سره تاسو مخکې ته ډېرې زیاتې وې، خو عملي کار او په سی پیک کې د شمولیت کمټمنټ او د JCC په منټس کې د دې ریفلیکشن دا نه و شوی. نو زه تاسو ته اول مبارکي در کوم چې زمونږ کم مغربي روټ و هغه اوس خوب نه دی، حقیقت دی. نن پلانینګ منسټري هم په دې کې شرکت وکړو، د چاینیز امبیسیډر سره او چاینیز حکومت سره هم زمونږ په دې حواله سره فاینل چې کوم کمټمنټ دی هغه وشو او زمونږ نن د خپل MNS ته او خیبر پختونخوا CNW ډپارټمنټ او کمیونیکیشن منسټري په هغې باندې بریفنګ هم ورکړو. نو زمونږ د مغربي روټ آغاز چې کوم دی د ګلګت نه به کېږي، ګلګت او شندور چترال. نو هغه PSDP کې هغه پروجیکټ مونږ چولې دا د سی پیک حصه شوه. در موټر وے دا د سی پیک حصه شوه، سوات موټر وے د سی پیک حصه شوه او بیا زمونږ پېښور DI خان د سی پیک حصه شوه. د DI خان نه جوب نه کوچلاک چې کوم دی هغه هم د سی پیک حصه شوه، بلکې نه صرف حصه جوړه شوه چې جوب نه کوچلاک چې کوم علاقه ده په هغې باندې مونږ د روډ آغاز هم وکړو. اوس به راشو د در موټر وے ته چې د در موټر وے سټیټس سره ټول ناولنې خبردار ظاهر خبر ده زمونږ د دیر خلک چې کوم دی هغه همیشه محرومه پاتې شوي، هغو ته د دوی حق نه ورکړی شوی او په 80 کاله کې چې کوم کار نه و شوی او په 2.5 کاله کې کېدل ډېر زیات ګران و. د دیر موټر وے سره سوچ نه و د 2018-19 پورې د دې نه سوچ و
نه کاغذ نه فیزیبیلیټي وه نه پلانینګ و. نو مونږ څه وکړل چې څنګه مونږ رالو مونږ د دې فیزیبیلیټي وکړه. د الله شکر دی چې هغه اکنامیکلی وایبر دی کمرشلی فیزیبل دی او د هغې بیا مونږ PC1 تیار کو. خیبر پښتونخوا حکومت ته مونږ د هغې منظوري واخیسته. روانه پیر په ورځ باندې انشاءالله چې د پیر په ورځ باندې به مونږ د CDWP کې د دیر موټروې اپروول وکړو او د هغې په نیکسټ ویک کې به بیا مونږ انشاءالله د اکنیک نه د دیر موټروې اپروول والو. د CDWP نه بعد اکنیکی او د اکنیک نه بعد چې کوم دی بیا اشتهار دی او په اخبار کې به ستاسو د دیر موټروې اشتهار راشي او انشاءالله چې څنګه هغه 2.5 میاشتې یا 3 میاشتې ټایم چې کوم په اشتهار کې چې کله بیډرز راشي د هغې نه بعد موږ په دې باندې کار شروع کوو. نو د پیر په ورځ باندې CDWP او پلانینګ منسټري زموږ سره کمټمنټ وکړو چې هغه به زموږ د PC1 چې کوم دی د اپروول په CDWP کې وشي او په نیکسټ وینسډے باندې انشاءالله په اکنیک وشي. د هغې نه به انشاءالله موږ په اخبار کې اشتهار ورکړو. نو زه د خپل دیر MNS صاحبان محبوب شاه صاحب بشیر خان لا صاحبزاده صبغت الله صاحب دوی ته مبارک ورکوم او دوی ډېر په کمټمنټ سره په دې باندې لګیا. ظاهره خبر در دوی سره هم ډېر ټینشن او فکر چې کله یو تبدیلي سفر شروع کیږي موټرویز شروع کیږي نو خپل علاقې دپاره کاش چې داسې کمټمنټ او داسې کوشش مخکې شوی وی. که په 80 کاله کې شوی نن به دونه محرومیانې په شریکه نه وې راغونډې شوې. خو په پلانینګ کې ټایم لګېدو فیزیبیلیټي کې ټایم لګېدو هغه هر څه وشو. اوس زمونږ موټروی الحمدلله فاینل اپروول دی په دې 2 هفتې کې او د هغې نه بعد اشتهار طرف ته روان دی. نو زه تاسو ته مبارکي در کوم بلکې د دې نه غټه موټروی خو به انشاءالله جوړ شي خو د دې نه غټه چې کوم مبارکي ده هغه دا ده چې په CPEC کې په عملي طور باندې ستاسو دیر موټروی چترال او بیا ګلګت بلتستان د هغې سره زموږ سوات موټروی او زموږ مغربي روډ ته جوب کوچلاکه پورې چې کوم دی هغه هم د CPEC کې څه جوړه شوه. نو انشاءالله چې نور کم کارونه دي دې نه علاوه تاسو ته پته ده چې بس کم دیر کې یونیورسټي ده هغه کیمپس اوس یونیورسټۍ ته کیمپس چې کوم دی هغې یونیورسټي سټیټس ورکول غواړي او یونیورسټي به انشاءالله جوړېږي. نو زه تاسو ته په دې مبارکي در کوم. تاسو سره کالجینو منظوري شوي ده زه په هغې مبارکي در کوم. په اپر دیر کې ستاسو لپاره کیډټ کالج منظوري شوي ده او په هغې باندې به کار شروع زه تاسو ته د هغې مبارکي در کوم. ستاسو د ټول نه دې علاقې باندې اوس هم زموږ په ټوریزم زمونږ چې کوم هلته اریګیشن چینلز دي او فلډ پروټیکشن والز دي ځکه چې سیند هلته بهیږي هلته خلکو هغه ځمکې چې کوم دی هغسې ورکول دي هلته زري ځمکه چې کوم ده هغې ته اوبه پرووایډ کول دي ستاسو خلکو هلته روزګار میلاو شي ښه فصل وشي. نو دې پروجیکټ چې کوم دی زموږ په دې PHDP کې چې کوم دی د دیر دپاره هغه په پرایورټي باندې کېښودی شوی دی. د هغې نه علاوه ټوریزم باندې اوس هم زموږ د دې ستاسو سره خبرو کولو نه بعد زموږ په ټوریزم باندې یو بل بریفنګ هم کېږي خو 3 ټوریزم سپاټس چې کوم دي الریډي صوبایي حکومت هغه اپروو کړي دي. یاد ساتئ رونو د ټوریزم سپاټ مطلب سره تاسو ته به یاد وي چې کله کومراټ ته پرایم منسټر عمران خان د حکومت راتلو نه مخکې درغلی و نو صرف د پرایم منسټر راتلو په وجه باندې هلته څونه سیاحت راغی خو کله ته یو ځای ټوریزم سپاټ ډکلیر کې نو هلته اټومیټیکلي ستا روډ لاړ شي ستا هلته فیسیلیټیز لاړ شي ستا هلته هوټلې لاړې شي ستا هلته کاروبار شروع شي. نو چې کله کاروبار شروع شي خلک راتلل شروع شي سیاحت ته فروغ میلاو شي نو اټومیټیکلي ستا اکنامیک اکټیویټي جنریټ شي. چې اکنامیک اکټیویټي جنریټ کېږي نو خلکو ته لوکل خلکو ته روزګار میلاویږي. نو په ټوریزم باندې زموږ نیکسټ پلان چې کوم دی د دې ډېره ښکلې علاقه ده او د هغې سره سره نن موږ یو بل ډایرکټ ورکړل زموږ د خپل MNS صاحبانو په مطالبه باندې چې د کم سوات موټروی او نې فیز دی په دې باندې موږ یو ډیسک قایم کړو چې د دیر د ټوریزم په حواله سره باندې موږ خلکو ته اګاهي ورکو. په دیر کې چې کوم ښکلې ښکلې علاقې دي ما دې MNS صاحبانو ته وویل چې تاسو د هغه ټولو نومونه او هغه سپاټ چې کوم دي هغه مونږ ته راکړئ نه به یې مونږ صرف ډیولپ کوو بلکې زموږ چې څونه د پاکستان د ټوریزم پلان وي په هغې کې به مونږ هغه شاملو چې کم ټورسټ راځي چې ستاسو ته راپورته درځي. ټوریزم مطلب چې تاسو ته به هلته روزګار اپرچونیټي او اکنامیک اکټیویټي میلاویږي. نو انشاءالله کالجونه کیډټ کالج کیمپس یونیورسټي ستاسو د زري ځمکه آبادولو په هغې زري ځمکه د ښه فصل لپاره د اوبو سپلای ستاسو چې کوم ځمکې تباه کېږي نو هغې ته فلډ پروټیکشن والز په هغې کې د نور علاوه روډونه وغیره چې کوم دي په بجلي کې چې کوم کار شوی تاسو ته ګریډ سټیشن په حواله سره ما خیال دی اب تاسو ته MNS صاحبانو ویلي ګیس په حواله سره هېڅ په دیر کې ګیس بالکل نه په هغې باندې چې کوم پیشرفت شوی دی زه خپل MNS صاحبانو ته وایم چې خپل خلکو ته هغې باندې تاسو ته هم بریفنګ درکړي. نو انشاءالله چې ترقۍ د سفر به رواني مونږ آغاز کړی دی او انشاءالله د دیر خلکو چې کومه مینه تحریک انصاف له ورکړي ده مونږ له راکړي ده مونږ به هغه نه امیده کوو نو او د حد نه زیات پورې انشاءالله کوشش کوو. په 80 کاله محرومیانې دي کېدای شي مکمل ختم نه شي خو انشاءالله تاسو به واضح تبدیلي چې کوم دی په دې 15 کاله مکملېدو نه بعد انشاءالله اینې ډېره مهرباني ډېره شکریه.